نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم القرآن الكريم ابتدائي ضروری اہم مسائل شروع قرآن کریم دا اللہ رب العالمین اسمانی اخیرنی کتاب قرآن کریم کی من اوتاز و درس کے بعد دلائل و فضیل کی دودری قسمہ خبر راضی دیو وجن اڑان دے داغی وضاحت ضروری دی دلائل پدو قسم دی یو دی دلائل عقلیہ اور دیم دی دلائل نقلیہ دلیل عقلی بیا پخبل کور کے پدو قسم دی یو دی دلیل عقلی تحقیقی اور دیم دی دلیل عقلی الزامی کلچی دین اسلام دشمن تا د یوی مسئلی وضاحت کی گی اغبل سنمنی ناغت بعد عقل والا دلیل پیش کی اغتا و مسئلہ واضح کی داغ عقل یہ امنی لکہ مشرکان اللہ پاک نمن اللہ رب العالمین آیتی کریم نازل کو یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے خلقو تاسو صرف د یو رب بندگی اکی اغا رب چی تاسی پیدا کری چی تاسو عقل کی دا خبر رالی چی تاسو پیدا کری چاہیے نا حقیقت کی و تاسو اللہ پاک امدی دا دلیل عقلی دی عقل دا خبر تسلیمی چی کم ذات پیدا کون کی دی نو دا بندگی پکار دیجے کہ اللہ پاک دا خپل وحدانیت دا پارا دا سے دلیل ذکر کو چی عقل یہ منی او یواز تاسو نہیں پیدا کری بلکہ ستاسو پلار نکیم پیدا کری اغازات یو امنی دی طویل شی دلیل عقلی تحقیقی ویم دی دلیل عقلی الزامی دا سی دلیل چی عقل یمنی خو مقابل جانب پکی گیرول مقصودی چی اغا پخپل خبر کی گیر شی او حق تا تسلیم شی لکہ قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی قل من یرزقکم من السماء والارض پیغمبر علیہ السلام مدینہ تپوس اکا چی تاثر اسمان او دزمکی نا رزق سوک درکے چی تاثر کل پدی بانے سوچ اکو نو پخپل بانے بدوی دا اقرار اکی چی دا خو یقینا اللہ پاک را کئی پدیدے کی دا کافران ہم دا منی چی رزق ورکون کے صرف یو اللہ دے دین تویلی شی دلیل الزامی بل مقابل تا سے خبر اوڑان دے کول ور یادول چی غیر منی دا غا دا منل والا خبر آغا تا پیش کول او خبل دعوا او خبل مسئلہ پک اخکارا کول دا اللہ دا یوالی خبر اخکارا کول پا آغا خبر کے چدوی ہم منی چی رزق بیتا اللہ ورکی رزق منل بھی منی چی دا اللہ را کئی خود اللہ یوالی نو منی نو اللہ نبی علیہ السلام تا فرمائی دیتا وی چی رزق سوک در کئی دی با پخبل اول پس یقولون اللہ چی دا خمونتا نارا کئی نو چی دا اللہ در کی خویو امنی کئی نو دا اللہ یوالی منل کو پتا سی دلیل چی دوی منی چی حقیقت کی دا صحیح دی رزق دی تصوب ورکی دا بی منی چی اللہ را کئی نو پتی سراد اللہ دا یوالی دلیل بی توڑان دے کو دا دلیل عقلی پد و قسم دلیل نقلی دا ہم پد و قسم
د دلیل نقلی تعلق د وحی سره د نقل سره دی او دا نقل بیا مختصرا دو قسمه دی یو نقل هغه نقل دی چې د پخوانو آسماني کتابونو او د وحی سره تعلق ساتي لکه قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبني اسرائیل الا تتخذوا من دوني وکیلا من ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب تورات او دا موږ د هدایت د بنی اسرائیل کتاب ورکړو او دې کې موږ دې ته ویلو چې تاسو یو الله ومنئ وسره شریک ممنئ هغه دلیل چې د دوی په کتابونو کې د الله د یووالي موجودو نو دلیل د نقل شو او د دوی د کتابونو چې د خپل کتابونو مسله ومنئ او الله یو ومنئ او دلیل نقلی هغه نقلی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شریعت او د وحی سره تعلق ساتي لکه قرآن کریم کې رب العالمین نبی علیہ السلام ته فرمایي قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله لما جاءنی البینات من ربی پیغمبر علیہ السلام دوی ته وایا چې زه د غیر الله د عبادت نه منع کړی شوم وجه صدا زکه چې ماته الله پاک دلائل راکړي دي د الله د یووالي دلائل الله ما ترا کړی دي نو دا نقل او وحی ما ته شوی ده د الله د یووالي دلیل د نبی علیہ السلام د شریعت نشو نو د نقل دلائل وشو یو د مخکانو آسماني کتابونو د نقل دلیل دیم دا نبی علیہ السلام د کتاب قرآن مجید د نقل دلیل دا دلیل نقلی او دلیل عقلی هم دو قسمه یو دلیل هغه عقلی چې هغه د دې خلکو د پاره بطور تحقیق او بطور وضاحت وي چې تاسو ته مسله ښکاره او دیم دلیل عقلی الزامی چې دې ویږي خور یادول او په دې باندې داسې خبره منل چې د دې عقیدې سره منافق هغه عقیدې مخالف ثابت شي اگر چې دوی یې نه مني لکه الله جل شانه د یووالي عقیده خو سره د دوی چې د رزق عقیده دوی د الله پاک سره ساتي نو دا مختصرا دا په قرآن کریم په درس کې دوه قسمه مسله ذکر کیږي کله به ذکر شي چې د قرآن کریم دلیل عقلی ذکر شو کله براشي دلیل نقلی بیانېږي د الله د یووالي نو کله عقلی دلیل د الله د یووالي چې عقل یې مني چې د چا عقل برابر وي د الله د یووالي دلیل او کله دلیل نقلی چې د الله جل شانه د طرف نه په نقل سره راغلي چې د الله د یووالي دلیل نو قرآن کریم کې به دا دلایل دوه قسمه ذکر کیږي د دې نه بعد قرآن کریم علما فرمایي قرآن کریم څلور حصې اولنې حصہ د قرآن کریم دا شروع کیږي د الحمد نه تر د سورۃ مائده پوری اولنې حصہ د قرآن کریم په دې کې د الله خالق والی ذکر کی شروع د الحمد او اختتام هم په الحمد له شروع شو سورہ مائده چې ختم شو انعام شروع کیږي انعام بیا په الحمد شروع کیږي دې کې به عموما د الله خالقیت ذکر کیږي خالق الله دی دیم حصہ د سورۃ انعام نا تر د سورۃ بنی اسرائیل پوری نو سورہ انعام شروع الحمد او سورہ بنی اسرائیل اختتام کی وشي او سورۃ کہف شروع کیږي نا غم په الحمد نو دا حصہ هم شروع د الحمد نا او ختم دل هم په الحمد باندې پدې کې به عموما د الله پاک ربوبیت ذکر کیږي چې د کائنات رب دا صرف یو الله پاک دی او دریم حصہ د سورۃ کہف نا تر د سورۃ احزاب اخره پوری سورۃ کہف شروع الحمد او سورۃ احزاب چې کله ختم شي او سورۃ سبا شروع کیږي هغه په الحمد شروع کیږي نو دا شروع هم د الحمد او اختتام هم په الحمد په دې دریم حصہ د قرآن کریم کې با د الله جل شانه بادشاہي او تصرف ذکر کیږي چې په دې دنیا کې څه کوي دا صرف یو الله جل شانه کوي په دې کې الله پاک سره هیڅ څوک شریک نشته او سلورم حصہ د سورۃ سبا نا
تر د سورۃ الناس پوری تدی شروع د سورۃ سبات الحمدنا تو والناس پوری پدې کې به عموما د الله جل شانه مالک والی او نفی د شفاعت د کفار و ذکر شي چې د الله جل شانه د طرفنا د کافرانو نه شفاعت بندي کافرانو د پاره په قیامت کې سفارش او شفاعت ني دا مختصرا خلاصہ د قران کریم علما ذکر کوي اوله سم د الحمد اول واخر ومه صاحب الحمد اول واخر درې میسام الحمد اول واخر او سلورم حساب الحمدنا تر د والناس پوری دا د قران کریم عموما هغه مختصرا خلاصہ دین بعد به ان شاء الله مخکې بیا وایو الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته د قران کریم په نصیب کی قران کریم د علم خزانه دا موږ او تاسو په مختصر لګ لګ عمل غلل ترالو خپل جن کی او خپل عمل کې برازدکو او دا به او پیجنو چې قران کریم دې کې ډیر زیات علم پروت دی لیکن موږ نه پوهیو رسلګ لګم چې تکو ان شاء الله چې اخرت ته مزان سره سنه ذخیره د ثوابونو ساتلی او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین